السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم باندې پرایم ډیجیټل کہانی ګرانو کتونکو په پیښور کې بې تحاشه ټریفک سیوا شوی دی په پیښور کې یو جی ټي روډ او رنګ روډ په دې باندې بلا ډېر زیات رشونه دي او چې کوم ځای کې هغه ګول چکرونه دي هغه ډېر بې انتها سیوا دي او یو ټن چې کوم دی هغه چې کوم دی ډېر لرې دي د دې د وجې هم رش سیوا شوی دی په دغه ټایم ما سره ایسی کینټ سید بشارت حسین صاحب موجود دی دې سره هم خبرې کوو او ایس پی کینټ هم موجود دی د سره هم خبرې کوو او د پی ډي اے سهیلکاران هم موجود دي د ټولو سره به خبرې کوو او بیا به دا ویډیو موږ تاسو سره شیر کوو چې یاره دا د دې حل دی څه راویستی راځئ موږ سره ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې دغه ټایم موږ سره سید بشارت حسین صاحب ایسی کینټ موجود دی ایس پی صاحب هم موجود دی او پی ډي اے عمله هم موجود ده میټروپولیټن عمله هم موجود ده د ټولو سره به خبرې کوو چې دی نن د دې وزټ مقصد څه السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر پهله خو لږ دا راته ووایئ د دې وزټ تاسو کوم ځای نه کوم ځای له وکړو د دې مقصد څه دی جی فی الحال خو دا وزټ چې دی مونږ حیات آباد نه سٹارټ کو او دا پشتخره چوکه پورې وسرالو او باقی چې کوم مقصد پورې خبره ده دا پرون چې دی کمشنر صاحب آفس کې یو ډېر های لیول میټینګ شوی دی چې هغه کې د پېښور اپلفټینګ او پېښور چې کوم ټریفک پلان دی د امپروومنټس لپاره ډېر زیات چې دی هغه فیصلې شوي دي هغه فیصلو په امپلیمنټیشن لپاره چې دی ایز مونږ چې دی فیزیبلیټي رپورټ تیارو چې پېښور کې کم داسې راؤنډ اباؤټس دي چې هغه بند دي هغه کولول غواړي یا نه غواړي یا داسې سنټرل میډیا دي هغه ریموول غواړي یا نه غواړي یا داسې یوټرنز دي چې هغه ان نیسیسري دي یا داسې یوټرنز دي چې هغه ډېر لري دي هغه مطلب دا دی د چې دی ریکنسیډریشن دپاره چې دی مونږ ټوله محکمې له سره د ټریفک پولیس د ایس پی صاحب ما سره ولاړ دی پی ډي اے عمله ولاړه د کیپیټل میټروپولیټن والا مونږ سره دي نو دا مونږ ټول چې دی یو جاینټ وزټ کوو او په د چې کم میرټس او ډي میرټس دي د هر یو خبرې هغه چې دی بیا مونږ سره د ریکمنډیشنز چې دی کمشنر صاحب ته به سبمیشن کوو چې په دې باندې فردر چې دی عمل درآمد وشي سر دا خو پوره پیښور کې مونږ هم وکتل تاسو سره یو ځای یو دا چې کوم ګول چکر دی دا چکر خو دا زما په خیال تقریبا 2 کنالو نه سیوا دی که دا لږ شان دی ورخوا شي نو دې حوالې سره تاسو څه جی بالکل اوس په دې ایکسرسایز کې پی ډي اے والا سره په دې کې ډسکشن وشو او پی ډي اے والا دا مطلب موږ ته وویل چې دا شودونه ختمو بالکل دلته به انډر پاسز جوړیږي ان شاء الله ودین 3-4 منثس چې دی انډر پاسز به جوړیږي او دا انډر پاسز چې دي کوم مین لاینز دي دا به انډر پاسز دي او بره چې دی دا به چې دی بره سړک به بیلي دا د سره به ټریفک فلو چې دی ډېره زیات کمه بشي نو دا انډر پاسز چې دي تقریبا 5 انډر پاسز دي چې هغه کبوتر چوک ازرخانی چوک جمیل چوک پشتخره چوک او یو مخکې حیات آباد کې دي دې سر مختلفو ښار کې مختلف ځینو کې غټې لوی اسپتالونه هم دي هغه ځای کې چې کوم دی همداسې دا فوټپاتې بلا لوی دي د دې د وجې کافي مشکلات دي جی بالکل هغه خو انټي انکروچمنټ مونږ کوو او په پوره پیښور کې مونږ تیر یو کال کې خو ډېر زیات اکټیویټیز وکړل او داسې کیسو نه د پېښور عوامو ته ډېر ریلیف هم ملو شو نو بیا هم لکه چې کم ځینه پاتې دي یا نور چې د چا دوباره چې دا کنسټرکشن کړي دي اب مونږ ریموو کوو ګرانو کتونکو دا و ایس صاحب او دغه ټایم موږ سره ایس پی صاحب هم ولاړ دی دې سره هم خبرې کوو چې دې کې د دې څه کردار دی او دې به دې کې ماشاءالله د عوامو د ریلیف دپاره څه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام پهله خو جی خپل تعارف وکړئ هغې نه فرض چې کوم دی دا نن وزټ حوالې سره لږ ډیټیل او تفصیل ایس صاحب وویل خو دې کې چې ستاسو څه کردار دی هغه هم لږ راته ووایئ جی زما نوم عبدالرحیم ده د ایس پی ټریفک کینټ یم څنګه چې ستاسو ته ایس صاحب وویل موږ نن یو جاینټ وزټ وکړو د حیات آباد نه ونیسه دا ټول پېښور موږ دا اوس لکه انګراوند ګورو چې په انګراوند موږ ته د ټریفک په باره کې ټریفک کې څه د خلل راځي هغه فیکټرز څه دي نو دا مختلف فیکټرز دي هغه موږ 1 by 1 ګورو چې دې کې اوس څنګه د مینشن کړل درته چې دا رینګ روډ باندې د پېښور هغه نه ونیسه حیات آباد نه ټول پلازې نه تر کبوتر چوک پورې موږ د پی ډي اے والا اوس د بریفینګ راکو موږ ته چې دې کې به موږ 15 هغه انډر پاسز جوړو نو انشاءالله امید لرم چې دې سره به د راتلونکي 100 میاشتو کې
په دې باندې کار شروع شي او دا ودین 6 منث دی وایي دا به کمپلیټ شي. نو د پېښور چې څومره هم ټریفک مسایل دي دې سره به کافي حد تک ریلیف میلاو شي خلکو ته. دې نه علاوه موږ لګیا یو چې کوم څنګه چې ما مخکې وویل چې unnecessary illegal U-turns دی چې هر سړي لکه خپل ځان ته مثال لکه هغه دپاره پرسنل هغه دپاره U-turn جوړ کړي هغه موږ ختمو. هغه موږ ډېر حد تک بند هم کړل او ګورو چې کوم ځای کې موږ ته ضرورت دی د U-turn ریکوایرډ دی هلته موږ پراپر U-turn جوړ کړو ډیډیکیټډ U-turn جوړ کړو او د کوم چې څنګه دغه دی چوکونه دي دا به ختم شي د راوند اباوټ به ختم شي او فری فلو اف ټریفک وي. مختلف ځایونو کې سري دا بلاکونه پراته دي دا سټي ټریفک پولیس اړخه مختلف ځایونو کې پراته دي د دې د وجې هم کافي رش جوړ شوی دی. دا بلاکونه چې د دې لپاره موږ کړي چې ما څنګه مخکې درته وویل چې دلته لکه د هر یو کس ایلیګل U-turn اخلي نو کوم ځای کې چې موږ ته دا هغه خدشه چې دلته ایلیګل U-turn په وجه باندې حادثات کیږي نو هلته به موږ بلاکونه ورته ولګو هغه ایلیګل U-turn پې بند کړو. ایسي صاحب لږ دا راته ووایه چې په کینټ کې دننه مختلفو ځایونو کې فوټ پاث چې کم دی هغه به سیده وي او بیا به एकदम روډ له راوتي د دې لم ډېر کافي مشکلات جوړ شوي نو آیا هغه به هم تاسو ورانوئ؟ جی بالکل کم ځای کې چې موږ ته د ټریفک طرف نه یا نور عوامو طرف نه شکایات ملاویږي یا زموږ خپل چې ابزرویشن کې دا شی راځي موږ کنټونمنټ بورډ سره به ټیکل کوو. سرکاري امارات دي مختلفو ځایونو کې لکه دا تاسو اف آی موکته دلته بله لوی لوی بلاکونه ولاړ دي د هغې د وجې هم مشکلات دی عوامو ته. جی بالکل دا موږ خپل منټس کې دا شی ریکارډ کو او دې کې به موږ کمشنر صاحب ته به خپل ریکمنډیشنز به دا ورکوو چې دا بلاکس چې دي دا کم از کم چې دی سړک بالکل منځ کې دي نو د دې سر مخنیوي وشي یا د دې نور طریقه جوړه کړي. په سټي کې او په کینټ کې دننه لوی ګاډي هم بند دي اکثر اوقات کې چې کوم دی اثر رسوخ والا خلک داسې نو هغه لوی ګاډی دننه بوځي نو د هغې د وجې هم رش ډېر زیات جوړ شوی نو آیا دې باندې څه پابندي؟ جی بالکل دې باندې پابندي ده. موږ کوم چې پیک اورز وي رش اورز وي باقي خو بالکل کوم ایچ ټي ویز دي دا بالکل نه دي الاوډ. ادروایز هم چې کوم ګاډي راځي لکه سامان راوړي نو هغې دپاره هم موږ پراپر این او سی ورکوو. باقي موږ ټایم ورته منشن کوو چې کوم رش اورز نه نو د وړوکي ګاډي هم چې کوم راځي لکه زور شل سوزکیانې شوې نو دا موږ رش اورز کې نه پرېږدو. غټ ګاډي خو بیخي بند دی. د دې ټایم ټیبل څه دی؟ ټایمینګ دغه لکه جو څنګه سټي کې کوم غټ ګاډي دي دا د شپې 9 بجې نه بعد 9 بجې نه بعد الاوډ دی او 9 بجې پورې هیڅ قسم ایچ ټي وي ګاډي چې دی هغه نه پرېږدي. سټي خو هغه رنګې سټي نه ده که نه په سټي باندې خو پوره دا چې څومره پاټه اضلاع دي دا ټول راغلي دغه ته کې اوس په پېښور کې رهایش پذیر دي نو اوس خو هغه رنګې سټي نه ده دا خو اوس پکار دی چې ټایم ورته لږ نور هم وروسته کړي. بالکل دې لکه دا باندې تاسو خبره صحیح وکړله دا ټایم لکه ایکسټینډ کېدای شي مزید घंटा या 2 घंटे देखे नोर मस्जिद में मतलब जो टाइम होता एक्सटेंड कदाई से यार 10 बजे न बाद नो फिलहाल چې کوم دی موږ د دې پر دا یخنیانې دي نو یخنیانې کې ورځ چې د لنډي نو ځکه موږ دا 9 بجې پورې د دا ټایم فکس کړی.